15 پاره آخر کې او د 14 په اول کې دوه رکوعانو کې د خضر او د موسی علیه السلام د ملاقات بیان دی او قطعی صحیح حدیث او واقعات او په صحیح حدیث کې نو حوت ولا خدای نخه مقرر کړو وی چې دا حوت دا کب چې رکشي بسر تکي وي نو د بکتل اثر د حوت په دریاب کې یعنی چې دا واپس راغی کتل موسی علیہ السلام زلمی ته وای موسی علیہ السلام ته د خپل خادم وای وی قربان چې افلان کې غټي تم دا رسیدلی په انت کې رانا کب ډیر شوی دی او د شیطان نه یې او نه وخت مو غدغه لروتی واپس نو خضر علیہ السلام ولید فکان من شانه ما قص الله تعالی فی کتابه د بیا سوا چې خدای په خپل کتاب کې ذکر کړل موسی علیہ السلام دا کوم دی د حاشیه کې لیکي چې بحر روم او بحر فارس چې کوم دی یو ځای کېږي بحر روم او بحر فارس یو ځای نه رکېږي دی وخت کې دوی صحرای سینا کې او دا ملاقات شرم الشیخ ته ورغله شاشته قصه سوا قصه لا چې د تدوی لشتستان الوی عالم شته د خدای ته سوال کوي والله زم کم دی وای بیزان سره مړ کم په اله چې کم دی دا روښ شو خادم ته وی خراز راسه یو شان نینو انا تو برکی کب واغشتریت کړي یو ځای ته رسیدلی یو ګټه آرام کم نو دوارو سرونه کې خواه موسی علیہ السلام د شو دا خادم وی نو دا کب په دې ګوډي کې پړخار شروع نو دته ولې چې کولاو کا کرپ چاغه دا غته ټوک دریاب کې لاړو سوړه جوړه شو کني یو بخ ورنه نوځي نو دا چې سوړه جوړه شو لکه په او چې زمکه کې چې سوړه جوړه شي موسی علیہ السلام دا خادم وی دا خنا شراق رساله دا خو بزو موسی علیہ السلام هم دې د پار راغل چې هغه راوي شو د توي راځه چې زو د نخله ارکړ یو شوارو زی بیا مازلو مخکې روان دا خادم توي روړه د پټې ستړي د دې ځای نه مخکې ستړيواله نو محسوس کړ اسی دې نه وړه دل ستړي ویوفو اپرون چې د پلان کې ګټه خواته مونږ یو ګټه التمانا کب ټوپو په دریاب وی مو خورو دي دغه د پاره نه بخته بیا واپس چې ګوري سوړه دا تاسو کتل مخامو چکه ورته ښکاری او چکه کې یو سړی پروت شین سادره پسار او داسې پروت نو د پاوپو کې دیو دا خادمه په مزه په چړ کې ورا او چکه کې ویني نو دا څو در راوي خیم نه بیا السلام علیکم ورحمت الله دا مخلا سرګن کې وعلیکم السلام ورحمت الله وانا بیرتک السلام دی علاقه کې سلام څوک نه پیژني دا تاسو کې وی زم موسی وی کوم موسی عام دا غیبونه نه خبر نه دا سړی پیش وی د بنی اسرائیل موسی وی دلته سره وړي وی دلته تعالی راغلم چې صدا علم خبر راته ما سره داسې معلومات دي چې تا سره نشته نه تا سره مناسب دي او تعالی خدای خپل علوم درکړي وی نه زر سره یو سوره د مزل وی خشرت داره چې تپوس پرانه نکی چې سو پوره ته ما جواب نی کړ وی دیره انشاء الله وی قالت ستجدنی انشاء الله صابرا ولا عسیلک امرا سره انشاء الله نورا روان
روان دي یو کلی ته ورسېد. کلی کې واړه لوبې کوي، نو ده پکې یو چالاک شان هلک ورته وي دی خوا راشه ښه چې دی خو دا وړونه دی خوا کړو نو دی سر ته یې ولا لاس ته سر یې ولا داسې وغورځو، تنه یې ولا داسې وغورځو. موسی علیه السلام یې دا دی څوک اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس لقد جئت شیئا امرا، قد جئت شیئا نکرا. مخکې کشتې وي نو دوی په کشتې کې سوار شو. د کشتې خاوند ته پیسې ما نه غشتې، نو چې هغه غاړه ته ورسېدل نو خلکو کشتې پرېښوده، لاړل دلته یې سارو. خضر علیه السلام ته یو تخته راوښتله، ماته یې کړه کشتې. دوی وایي دا دې څوک یو قوم دی بغیر مزدوري او بغیر پیسو نه رستونو تاوله کشتې ماته کړه. ما ته نه ویلې چې ما نه به تپوس نه کوې. وی ښځه تورته قلزه اوس بیا به نه تپوس. نو بیا د هلک وجلی. موسی علیه السلام مجبور و ځکه د شرع نه خلاف خبره چې وویني نو پیغمبر به د خامخا تپوس کو چې دا ولې کې یو ماشوم بې ګناه وجد. بیا یو کلي ته لاړه، کلی کې ګرځي، چا نو ډوډۍ ورکړې، استطمع علی فابوا یضیفوا ما وجدا فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامه. چا ور ډوډۍ ورنه کړه، یو دیوال او داسې راکوک شي لاړه. بس خضر علیه السلام دوی ته وایي راځئ چې دا جوړ کړو. نو اړم شو هغه یې ټیک کړ. موسی علیه السلام هسې م غوسه و او چا ډوډۍ هم نه ورکړې. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. دې بې خوندو خلقو له خو دیوال نو جوړول پکار، په پیسو به م جوړ کړو نو په هغې به م څه خوړلي. وی ګوره ما تا ته نه ویلې چې تپوس به نه کوې. بیا یې ورته جواب. خضر علیه السلام څوک دی؟ اوس شته او که نشته؟ نو بعضې ملایانو لیکلي چې دا ولي و، اوس صحیح دا ده چې نه پیغمبر، ځکه قتل د یو ماشوم دا ولی نشي کولی په کشف او الهام، دا خو صاحب د نبوت په وحی کولی شي. قال ما فعلتو عن امری، دا ماشوم چې مې وجلی دا په خپل اختیار نه دی کړی، دا خو راته خدای حکم کړو. نو خدای حکم چا ته رالیږي؟ پیغمبرانو ته، اولیاو ته نه. او ولی سره خو وحی نه، کشف الهام یو دا ځواني خبرې دي، رښتیا هم پکې راځي، دروغ هم راځي. او پیغمبر ته چې کومه وحی راځي او خطي او صحیح وي نو دی خو پیغمبر خدای دغه کارونه ورکړي. نوم یې دی بلیا ابن ملکان. خضر ورته ځکه وایي خضر شینکۍ ته وایي چې په وچه کیني هغه ځمکه شنه شي. د دغه زمانې سړی دی د موسی علیه السلام. بلیا ابن ملکان ځکه په حدیث کې به راشي چې کشتۍ کې سورېدل نو هغې وپېژنده چې دا خو زمونږ د علاقې ښکلی سړی دی. نو ښکلی سړی و بزرګانو نه خو څوک پیسې نه اخلي، د هغې د پیسې سم دی. او جبدې دی که مړ دی نو د اکثر صوفیان وایي او ملنګان درویشان چې نه جمدې دی او ځای په ځای ګرځي. نو چېرته سورګري سړي وویني وایي دا خضر علیه السلام. زه شام ته تلم او چې ما ورته ویلو چې ستړي مه شي به چاکونو دی خټې ګوتې له به یې زور ورکوم. یو عالم ته مې دا ولې موږ دا اورېدلي چې د خضر علیه السلام خټه ګوته نشته، نو هسې نه چې ته خضر یې. ما یې زه ورته ویم چې زه خضر دی. نو دا اکثر ملایان وایي خضر علیه السلام جمدې دی او بحیات یې سکلي دی. دویمه ډله د علماو محققین لکه امام بخاري، حافظ ابن کثیر، حافظ ابن تیمیه، ابن قیم او روح المعانی والا او ډیر علما آیوی نه هر انسان دنیا ته راځي پیغمبر او وفات کیږي. نو راغلی و هغه زمانه کې موجودو
او بیا وفات شوی او دلیل اداره چې خدای وای وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افهم مت فهم الخالدون ستانه مخکې د یو انسان د پاره همیشه والند ما مقرر کړ عیسی علیه السلام ذکر پلسته پاسه سلو احادیث کې راغله او پنسته قرآن کې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم او بل رفعه الله الیه وکان الله د خضر علیه السلام یو حدیث نه دی راغلی یو صحابي نه دی ویلی خدای د پیغمبرانو نه وعده غشته ده وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه هر پیغمبر نه خدای وعده غشته ده کته او ستا په موجودګۍ کې ارسته پیغمبر راشي نو ته به ایمان نه وړې امداد پکې پاسې به ورسره نو حضور مبارک څومره غزوات کړي وي څومره سختۍ پرې راغلي چرته خضر علیه السلام راغلی نو په نسته قرآن کې خدا چې پیغمبرانو نه خدای وعده شته چې د وروستي پیغمبر امداد وکړي نو محققین عالمان وینا پیغمبر وفات شوی مجدد الفسانی سے بھی خبره کړه دریمه اوی وفات شوی دی انسانو خدا بعض خلق چې سو کوئی مولد نو دې چرته روح متجسد شي ارواح کله ګرځي هغه په انساني سیره کې وي او دلیل دا دی چې حضور مبارک چې معراج ته تلو انبیاء کرام پس مکه کې خخ دي خدای ورته مختلف انبیاء کرام خودلو دې ته تجسد د ارواح وای نو کله په روح په انساني سیره کې ښکار شي نو د خدای عام قانون دار که خضر علیہ السلام جم دی وي نو د جون خو د پیغمبرۍ جون دی او ناشنا خبره ده نو پیغمبر ولې نه وای یو صحابي نه وای دا خامر غریب با دی وجنا که سو کوئی جم دی دی منگوی وی با تاسو بنی دی که سو کوئی وفات دی نو آغیم سینا خو سو مسئلہ پی ندا بنا دا شریعت که سو کوئی وفات دی نو سو مسئلہ سو پی ندا بنا که سو کوئی جم دی دی منگلی دلی دی نو سو مسئلہ پی ندا بنا ندا عقیدی ور سر تعلق شتا ندا عمل ندا عبادت البته بعضی گمراهان د دین غلطه پیدالی لکه شیعگان و امام غائب جم دید امام غائب دولسم امام دوی اپوریس کے ناس دی نو اغی دولس امامان مانی لکه دیالس ولی نمانے وی دولسم جم دید نو دیالسم تساگر کم دے دی امام غائب چرتا دی چی منگوالا لار شو وی اغوریس کے ناس دی ویدا گڑگڑو بابا دا آواز الرعد صوته والبرق صوته دا گڑگڑو بابا دا آواز دے و دا آرانا چخکارا شی دا آغا چابک دے علکہ چوریز نی شین اسمانی ویچی شین اسمانی عراق کی او کلی دے آگیتا سامرا ہوئی سامرا کے غار دے غار کے غار دے غار لے اقلم جوڑا کڑے دروازہ دا سرو زر اور سر امام باڑم جوڑا کڑے وی دی غار کې ناس دی لکه غار خوښکاري وړو کې غار وی تاسو یې نه وینئ وی ګوره خضر جم دی دی که نه او تاسو یې نه وینئ امام غایب هم جم دی دی کې ناس دی خو تاسو یې نه وینئ نو د شیعګان د عاشورې فرض ناوې کړی اس بوسي او دروازې سره ولاړې داسې چغې وجاړې یخرج یا مولانا فقد حان وقتک یروزه زمونږ مولا ستا وخت راغی اوسم چې د شیعګانو خطبې وورئ د جمعې نو دوی د دولسو امامانو نومونه علي آخر کې چې د هغه نوم راځي نو وایي عجل الله فرجه خدای زر یې را خلاص کړي ټولو کتابونو کې هر وعظ کې د امام غایب ذکر راشي عجل الله فرجه
وی زمونږ حکومت پاله قائمیږي چې هغه راشي امون بدو کو مون بدو نو خلق پیدا ضعیف خبره بنا کړی ما خضر علیہ السلام پیغمبر راغلی دنیا ته لکه پیغمبران چې دنیا ته راځي او بیزي د حیات سقطی دلیل نشته اب حیات چرته چې موږ پسې لا چې ویسکو دې سفیان دا خبره مشهور کړه اصله وصل احداث فی الدین او احداث للدین احداث فی الدین دی ته وایي چې دین کې نوې خبره پیدا کړي او احداث للدین دی ته وایي چې دین خوده دین کې څه زیاتې کمې نه کوم خو د دین د استعمال لپاره یو نوې طریقې اختیار لکه لوټ فکرې درس و تدریس جماعتونه مدرسې جوړول من احدث فی امرنا دین کی مراد احداث فی دین شو کنه من احدث فی امرنا چا چې زمون دین کې سنوي اضافه وکړه نو دا بد د غسل ورکولو کې مشکات کې چې کوم حدیث ته دا موضوع د محدثین او فقیه هغه په حکم لګول مشکات کی ضعیف و موضوعات راغلت لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب باب دې په بیان د دې قول د حضور بارکه چې هغه د ابن عباس ته دعا کړې وه وی اللهم علمه الکتاب رنبی باب کې د حر ابن قیس او د عبدالله ابن عباس مخاصمه تیره شوه په باره د خضر کې مخکې د خضر او د موسی تیره شو اوس یو باب دی دې باب کې درو خبرو ته اشاره کوي دا ټول آداب دي اوله دا چې ابن عباس ته خدای پاک دا علم ورکړو او ترجمان القرآن دا برکت د دعا د حضور مبارکو چې دته دعا کړه نو لوی صحابه ورته خبر نشو کوله د ترجمان القرآن و يحبر العرب بهم د دې د پاره دی چې یوازې په محنت او په مطالعه نه ده ته به پاکانو خلقو له دعا لمځې ځکه ابن عباس ته حضور دعا کړې او د دعا د برکته دومره قوي شوی دی نو ته په خپل ځان خاویره نشې دا ونه وایې چې زه محنت کوم او خوارې کوم نو پاکانو خلق ولا علماء لا مبارک خلق ولا لاشه چې دعا درته وکړي ځکه حضور دا طریقې خیر اللهم علمه الکتاب دریم ادب دار چې د دعا د حصول ذریعہ سره خدمت د مشایخ ده چې د مشایخ خدمت کې هغه ته دعا کوي په اخلاص ځکه ابن عباس دا دعا د خدمت د وجه نشو یو ځل نبی کریم
میمونی بی بی کرام او میمونه د ترور د خاله ده بیت الخلا ته ننوت دی وړوکیو او لوټه راواغش او مخې ته یې کېښود نو چې هغه ووت دی بیبي ته وایي دا چا کېښود نو دا د ماشوم ګلالي وړوکي وړې نو زر یې ځان ته رانږدې کړه او دعا ورته وکړه وی اللهم علم الکتاب خدای د خپل کتاب علم ورکړي نو په کتاب الله کې د ده نه زیات ماهر څوک نشته نو درې آداب یې درته وښودل دومره علم خدای ورکړی دی چې دی وایي ما نه د څوک د څه مسلې تپوس کړي زه ورته د قرآن شریف نه جواب کولی شم وی زه چې په سفر روان یم او زما د سپلی چڼیا وشلېږي یا د اوښې جلب وشلېږي اقال یا د بورې مړوندې وشلېږي نو زه د هغې حل د قرآن شریف نه معلومولی شم ناشنا علم دیتا سراب د قرآن او تفقه فی کتاب الله او تدبر نو یو ځل ته یو مجلس کې چا تپوس کو ته د حضور عمر معلومولی شي د قرآن شریف نه چې د هغه عمر به 3 کاله دا په قرآن شریف کې نشته څرګند او دا مې یو قرآن شریف نه معلوم کړی یو ځل مې قرآن شریف تلاوت کو نو 28 پاره ته راورسېدم سورت تغابن تغابن نقصان ته وایي غم ته تاوان ته ماتم ته زیان ذالک یوم التغابن وی دی نم ته مې خیال شو چې د دې صورت نوم ولې نوم یوم التغابن ما داسې معلومیږي چې دې کې بس راشه دا صورتونو شمیره وی دا قرآن شریف کې 4 صورت ما داسې معلومیږي چې د حضور د عمر 4 کال به د غمی د ماتم وی راشه مخکې وګوره چې څه دي ځکه ماتم خلک علی معناوي چې مخکې څه واقع وشي غم وشي وی مخکې صورت منافقون دی د هغې آخر کې دا آیات دی ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون خدای به یو نفس مرستونه کې چې نیټې پوره شي ما یوفو دا لوی نفس خو د حضور پاک دی او خدای پاک د 35 صورت په آخر کې نفس ته اشاره کوي او ورپسې صورت ته ذالک یوم التغابن دا و به د غم کالی نو ما معلومه کړې وه چې 35 کاله به د حضور عمر او 4 په آغاز کې به وفات کېږي دا اوس اشاره ده الا فهما اوتیه رجل فی کتاب الله علي صاحب هم دغه شان آشنا مصائب بیانوي چا ورته دا حضور پاک تا ته څه خاص علمونه ښودلي لکه شیعګان چې وایي هغه وی نه وی دا ته چې ناشنا مسائل بیانوي وی کتاب الله نه بیانو او بیا وایي حضور مبارک په هیڅ شي خاص کړی نه و الا فهما اوتیه کتاب رجل فی کتاب الله خدای له چاله یو پوی ورکي په کتاب الله کې او د هغې د اسرارو نه څه معلوموي دا د خدای احسان یو ځل ابن عباس سے بل مجلس کې ناست
چاورته د حضرت معاویه سے خلافت معلومول شي د قرآن شریف چې دی به خلیفہ کی وی د حضرت علی سے او د معاویه سے په اختلاف شروع او دو جنگونه وشو ماوی راشد گوره چې آخری کې به کامیابیږي څوک او خلافت و حکومت بچا ته پاتې کیږي نو د قرآن شریف نه راته معلومه شو چې حضرت معاویه صاحب ته پاتې کیږي دی به خلیفه وی دا کم دی نه وی د سورت اسراء نه سورت اسراء نه کم دی نه وی خدای پاک وایي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا چې څوک شهید شي زبر هغه نږدې ولی ته سلطان ورکړه وی حضرت عثمان اول نمبر شهید دی په مقدس مکه او ډېر سخت ظلم واقع د حضرت عثمان د شهادت نه پس اختلاف شو دا علی صاحب او معاویه صاحب علی صاحب اتم نکه کی شریک دی او معاویه صاحب سلورم نکه کی شریک دی نو نزدې ولی هغه معاویه صاحب د الحق وللقرین معاویه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولید عثمان صاحب تب سلطان ملاوی ولید عثمان صاحب حضرت معاویه واقعی د حضرت معاویه صاحب شل کال بادشاہی وکړه بلا شرکت غیر نه پکې جګړه او نه فتنه او نه چا سے اعتراض کړ شل کال لویشي او سلور شپېته لکه مربع میل ځمکې فتح کړه زمونږ د پېښور صوبه سرحد دا د هغه په زمانه کې فتح شوی دی د حضرت معاویه صاحب زمانه یو صحابي راولېږه نو کابل د عثمان صاحب زمانه کې فتح شو 15 هجري کې نو د دې دواړو د اختلاف د وجې نه فتوحات بند وو نو چې معاویه صاحب باندې اتفاق راغی اختلاف ختم شو نو هغه مهمات شروع کړل دیو په یو صحابي راولېږه سنان ابن سلمه ابن محمد پلارم صحابي او دیم د کشرانو صحابه وی د کعبن لا کته صغور الهند دیتا صغور الهند وی سرحدی علاقه دا فتح نو په خوست او په پکتیا راغله نو بنې فتح دیر اسماعیل خان او سین نه پورې ورته خوشابګه بیا طلاع بیا دغه قومونو کې سافرات تفریق پیدا شو بیا راولېږه ورپسې بیا دوباره فتح وی نور علاقه هم ورسره واغله ګواټې بیا واغشت او پېښور یې واغشت پېښور پخواني نوم و بدیا مانا بود پرست خواه نو دا غی د اسلامی فتوحات و نفسی نمشو پیش آور دا تاجرانو اڈا پیش آور مانا دا تاجرانو نو بیا دا سوات او دیر تا متوجه شو او دا ټول بود متو کنه دا بامیانو دا بوتانو بندگان بود مت مذهب و مشرکان نو دی مټه جټه سره د پېښور نه یو 12 میله لري هلته هغه قومونه راجمع شو مومن سوات او دیر دا قبایل او جنګ وشو نو هلته کې هغه صحابي سره د څلور دېرشو ملګرو شهید شو مټه جټه کې لوی جنګ شوی دی اول تکلار یو لوی زیارت اصحاب بابا ورته نو دا سلور دیش کسان په یو شخص کې دا سیخ دی نو قبر قبله په نور قاتل ځکه مړي پکې داسې پراته دي ډېر اوږد
دا ملک صوبہ سرحد دا حضرت معاویہ سے دا معنی کی فتح شو دا مصر آغا خوال عقید افریقی نو سلوش پیتا لکا مربع میل ازمکا ادیر شید عن ابن عباس میں قال زمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زو حضور پاک ځان ترانی دے کرم مارتوی غلوٹے خوا کنا خوشحال شپلے او وړو کیو دغه چې حضور وفات کېده نو د 12 کاله عمر لا بالغ نو دا مخکنه واقعه او دوی وکړه اللهم علم الكتاب خدای دته د خپل کتاب علم ورکړي لکه هوا کتاب وړه دا وګوره په الحاوی للفتاوی کې د حافظ جلال الدین السیوطي او تاریخ الخلفاء کې دا او با متى يصح سماع الصغير دا ماشوم سماع سوا سید دی خو ابن عباس ماشوم دی دا ماشوم یو سماع یو اداوی ادا د حدیث خو پس د بلوغ نه او پر کوټوالی یو حدیث اوریدلی نو کوم وخت نه د سماع قابل قبول لا نو په دې خو اتفاق ته چې سند تمیز ته رسیدلی چې خبره باندې پوي نو سمه سیده ادا برستو او سند تمیز سمونه دي چې د سماع پکې قبول شي نو جمهور علماء پنځه کاله وای څوک اووه کاله وای څوک لس کاله وای څوک بلوغ وای چې بالغ شي علیه سماع قبول سماع او ادا باندې پیږي سماع د کافرم سیده چې وی سړي چې اده پسته اسلام نو چې لکه ابو سفیان ابن عباس پخپل د حضور مبارک نه ولس حدیث یاد کړی ځکه لوکو دا او نقل تشپاړه سوش پیته دي دا نور د لوی صحابو نور دلی د مشرانو نو روایات د مراسیل د صحابو نری ځان له یو کلی کتاب باندې او تاسو په نسوارو پیسې لګوئ نسوارو پیسې کتاب ته وباسئ الروض الباسم بالذب عن سنة ابي القاسم دا یو لوی محدث عالم فقیه حنفی دی د یمن د شیعگانو په بعض اعتراضاتو جواب لیکل الروض الباسم بالذب عن سنة ابي القاسم هل ترى اسماعیل خالص متى صح جمهور پدیدی چې د 15 کالو سمه سیدا حافظ عراقی په الفیه کې یو شعر ویلی دی اوی فالخمس للجمهور ثم الحجة قصة محمود وعقل المجة 15 کاله مسلک د جمهور دی فالخمس للجمهور ثم الحجة دلیل یې څه دی قصة محمود وعقل المجة د محمود ابن ربیع قصه او هغه وایي ما ته مجه یاده چې حضور مبارک زمونږ د کور د برخې نه په ما پوره کړې
مجه پر کول ته حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن شعب بن عبيد الله بن عبد الله بن عبان عبد الله بن عباس قال اقبلت راكبا على حماره. ابن عباس قصد ویزه په خره باندې سورو. دا نر خر نه ده، خر کوچانه ده. کوچانه پیژنه دا خر مما دا انګريز خودی ته سوی مم نو دا خر مما و اتان دا اینا بدل لی اتان مانا خراوه دکه حمار نرو خودی دوارو توی نو اتان دا اینا بدل شد. مم صاحب و دا انگریز وانا یوم ایزن قد ناحست الاحتلامه زده ورزو کی نزدیم بلوغ تدا لحجت الوداع قصه بیانی ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي بمنا حضور مبارک و منا کی مسکو الى غیر جدار غیر جدار کی غیرو صفتینو الى شیئن غیر جدار یو شی تیکو چی اغا دیوان نو یعنی ستریخ و او که غیر نافشی نو لا الى جدار یعنی لا الى شیئن مقصد اشینو ذکا اکثر با دیوال تو برد بخاری ملا ترجیح دینا ورکی چی دا غیرو صفتی ده شیخ او خجدار او بے حقیدہ غیرو نافی کردوی یعنی لا الہ شئین مخط سترنا فمراتو بین یده بعض صف دا بعض صف پا مخ کے تیر شم وارسلت لطانا ترتع او کچانے میں پریخ ہودا چی سری ودخلت في الصف صف کے داخل شم فلم ينکر ذلك علی فما چا انکار نہ کرے انا حضور مبارک ذکر دا سترین مخی نہ تیر شوی دا بعد صف مخی نو سترہ دا امام سترہ دا من خلفه دا اس دا قصد دا بلوغ دا مخی دا و علماء دا قبلی سمع دا بلوغ دا مخی دا نا حسد الاحتلام احتلام تنزل ذکر حجت الوداع فاخری واقعات تی دا حضور دا وقت کے دی بالغ نہ دے یہ بلوغ تنزدی مراحق او حضر محمد بن يوسف قال حدثنا ابو مسر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني زبيد بن زهري محمود بن ربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة ما تا یاد دی دا حضور نه یو پر کول دا ابو پر دا سی سړی دا والی کنه په ماش لاړ تو کنه ابو پر کول ما تا یاد دی چې حضور په ما او برا پر کړ مجها فی وجهی دا ما په مخ برا ماشمو خوش طبیعت او حضور مبارک نو د سره خوش طبیعتی کوله نو بیوس کنه د باندې پور ناره کنه دو خنده هغه مخې ټول عمر چې چړکېدنه وانا ابن 5 سنین زه دغه وخت کې د 15 کالو د کوم ځای نه مجه کړې وه من دلوین د بورخینه مونږ راغلی او بیوس کلی نو چې او بیوس کې نو په میره پور کړ خوش طبیعت ہے دا او یسال لبرکت واغتا دا حضور بقایا و تبرک او باب القدی خود دا 15 کالو نو علماء وی سن دا سما دا 15 کالو نشروع کیگی او دلیلی دا قصه دا منچی دا محمود ابن ربیع او علماء دی پا صحابه و کرامو کی شامل کرنے شان منشا سے مئی وی کلا مختلف کیگی بعضی علک ویوی او پسی نپیگی او بعضی علک دا عمر نکمی پیگی پخم دا ابن سینا متعلق وی دا مور پخیق کو دود بنی مکال دا مور نه چرتا دا سرو دا رو گتا پریواتا دیر اور پسی ہوگا بے ډیره زمانہ پس دې لګلوي شوی د مورې خود ته خبرې کوي معنا چرته ګوته روکا شي دی ورته مورې ما لیده چې هغه دغه سودی ته ور پروت دی
اسوړې چې وکړه دنه سوړې او کنو دنه پکې هغه غرو خاطر بسرو ګوتا ابن سینا بلا بچ شان ورشا سے وی ماته در کوټواري ډېر خبرې یاد دار قطنی دی محدثین او علما به د خپل ماشومان بوتل د لوی او مشرانو مجلس ته چې د سند متصل شي هغه سره به ور سره پلار ځوتاو کوي چې سمې ثابت شي او روایت دا غنا هغه متصل شي یعنی پلار مو دار قطنی وړو کې دمر ماشوم چې طالبان د افاده فاکل په درس کې طالبان وسبق یو ځل یو طالب استاد ته شکایت کوي قربان دا ماشوم راځي مونږه دا کارو اور ته دې د حافظه تاسو نه کنه هغه کله په لوبي ټول کله داسې کله داسې کوي نو واړو خدای دې ته وي بچي وای ما سوې نو چې څومره سبق ویلې هغه ټول په یاد ورته دوباره و دار قطنی ټول طالبانو ملایان حیران نو دا فرق چاوی لوٹ فکر آواز حرام لالو سپیکر دے لیکن لالو سپیکر تو سوئے دا خو عربی قحط جوڑے لالو سپیکر علاقہ ٹھیکی کہ ایسا خو پینا پیگم دخو لجماعت طالب ہے پدیشیان ہو گئے نا پیگم نو خدي خروج في طلب العلم ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر الى عبد الله بن انيس في حديث واحد باب دې په مشروعیت په اهمیت په فضیلت د سفر کولو د علم په لار کې د علم د حصول لپاره سفر کاوه بسونو کی ذرا دا پیسے لگا باب الخروج فی طلب سفر دا علم دا پارا دا قبرونو دا پارا ندر دا عرش شریف دا پارا ندر دا مجلس ذکر دا پارا ندر چه پلان کی دے کی مجلس ذکر دے را دے چلاش دا پیران جوڑے من دا علم دا پارا سفر را ذکر خوار نه سړی کولش او دا قبرونو دا پارا نظر باب الخروج فی طلب العلم دا علم دا پارا وطل یاوا بین دا علوم شریعون علاوه دا علوم زائده و دا پارا مراغلی دکه موسی علیہ السلام چې خضر تزی دا ضروری علوم دا پارا نتا لکه دی خو پیغمبر دی او صاحب شریعت دی او صاحب کتاب دی اولو العظم دی نو دی خو شرعیاتو کی پورا دی دا زیاتی علوم ازدکولو دا پارت علا ان تعلمن مما علمت رشد نو سفر دا علم دا پارت دی تبلیغ والا تمام چی نیت پکی دا کوئی چی منگ علم حاصل کو لاسنه چې زه تبلیغ وکړم نه علم استکم چاته هم خیم که توفیق نوشو نو نیت پکې د علم کوي نو لار د خدای شو او سفر هم د علم لپاره ځکه سفر د علم لپاره نفسن د خدای لار دې ته مثال ښیي ورحل جابر بن عبد الله جابر ابن عبدالله د یو میاش په مزل کې عبدالله ابن انیس ته تللی دی د یو حدیث د کولو دپاره د یو حدیث د زده کولو دپاره د یو میاش مزل کړی څومره لوی قربانۍ او پیدل مزل او د قافلو زه خو امام بخاري د عظمت ځکه قایل یم چې هغه وخت کې څوک نوخان او پیدل سفر او نور او خورونه ډوډۍ نه او سفر یې کړی دی همیشه او قرباني دغه ته
نو جابر عبدالله د یو میاش مزل کړی دی د یو حدیث ته کور دفعه دا ډېر مثالونه دي حدیث څه دی جابر سے په مدینه کې عبدالله ابن انیس په حمص کې و لکه دا یو طالب وده دی پټکیوان تور پټکیوان نو د حضور پاک سره یو ځای حدیث اورېدلو چې خدای پاک به د قیامت پر ورځ په خپل آواز وکړي ینادي بصوت یسمعه من بعد کما یسمعه من قربه خدای پاک به آواز وکړي په داسې آواز سره چې قریب او بعید به یو شانتي اوري این المنو بادشاہ څه شو د ځمکې نو ته دا حدیث د سره اورېدلو د حضور پاک نه خو د ده پکې به شک نو جابر صاحب لا عبدالله ابن انیس حمص کې اوسېده لار مزلې کړې نو چې تلې هلته ورسې تپوس یې وکړو چا نه دی کور دی بار نه راووت وی راځه وی نه ما او تا یو حدیث اورېدلی دی د هغې د تثبت دپاره زه رالم چې هغه څنګه و نو دی ورته ووی ډېر خوشحاله شه وی حدیث درته یاد دی وی زر نظم وی نه ایثار شوې نه یو میاشت مګر زمون د اندازې مطابق د 2 میاشتنم زیات سفر دی ځکه 480 میله سړی په میاشت کې والی شي چې 14 میله دروازې کې چې 14 میله سفر دروازې کې نو 16:00 480 میله مزل شو او د مدینې نه حمص ته ډېر مزل ځکه د مدینې نه تبوک پورې 610 کیلومتر بیا د تبوک نه معان 200 میله دی بیا د معان نه عمان د اردن دارالخلافه بیا د عمان نه دمشق 300 میله دی بیا د دمشق نه 120 میله حمص خو دیو په اوښانو کړي اوښان سفر لږ زیات کولی شي نو د یو حدیث د زده کړې لپاره یو میاشت مزل کړی یو صحابي مکرم نو تا ته وایي باب الخروج فی طلب العلم د علم د زده کړې لپاره سفر راغلی دی جناب القاسم او بیا د خضر علیه السلام او د موسی علیه السلام واقعاتو ته اشاره چې موسی علیه السلام څومره لوی سفر کړی صحرای سینا نه دومره قوم یې پرېښود دومره خلک یې پرېښودل او را روان شو خادم ته وایي راځه راسره یوشع ابن نون ته چې زه یو شخص سره علم دی چې زده کړو دا ټول سفر یې د علم دپاره دا علماء وی دین پاتې دی په سفرونو د علماء او علم پاتې دی په سفرونو د علماء په قربان کو علماء نوی دا صحیح عقیده به څوک وښیي دا صحیح عبادت به څوک وښیي دا صحیح اخلاق علماء ته وارثان د انبیو ویلی شوي صوفیانو ته نه دی ویلی شوي پیرانو ته لیډرانو ته بادشاهانو ته ګدایانو ته نا العلماء ورثة الانبیاء علماء اصلاح کوي صحیح عقیده او صحیح عمل به درته ښایي نو دین پاتې دی پر اخلاقو د علماء په سفر د علماء ځکه د دین په زده کړې صحیح عقیده ته پیرې کې به وظیفې به هو به کې واټو به بدعتي تا ته دا پته نه لګي چې دا صحیح سنت دی که بدعت دی
نو مبتلی په دې خلک کېږي او پټکي ته ګوري او دوکه کېږي به او دې عجز سنت او بدعت نه پېژني. دا زه په خپله پیران وینم په دې شر کې مبتلا مقصود به جاه پسندي او تشهیر. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس انه تمارى هو الخروق ونقيس الخضاري في صاع موسى دا تیر شو پرو امر بهما ابي بن كعب فدعا ابن عباس وقال اني تماريت انا وصاحبي هذا في صاع موسى. دا جګړه د ابن عباس او د حر ابن قیس دواړه صحابه دي او حل ابي بن كعب کړی. موسی خو موسی دی خو چې دا صاحب یې څوک دا چې چاله تللی دی خضر دی او که بل څوک دا ابي بن كعب حل کړه چې دا او یو بله جګړه د سعید ابن جبیر او د نوف بکالي میاس هغه په خضر کې نه ده په موسی کې ده چې دا موسی د آل عمران دی د بني اسرائیلو مشهور پیغمبر او که دا بل موسی دی نوف بکالي وي دا بل موسی دی او سعید ابن جبیر راغی د ابن عباس نه تپوس هغه په قار شو دا کذاب یو خبره ترنه معلومه ولې درو وایي. فمر بهما ابي بن كعب فدعا ابن عباس فقال اني تماريت انا وصاحبي هذا في صاع موسى الذي سال السبيل الى لقيه. د موسی صاحب څوک چې موسی علیه السلام ته د هغه د ملاقات دپاره چرته چې عالم لذینو د علم د حصول په نیت دی. هل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر شانه ته اورېدلی دی چې حضور مبارک د هغه څه بیان کړی دی؟ قال نعم قال ابي نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه يقول بينما موسى في ملئ بني اسرائيل جاءه رجل یو سړی راغی ورته وی هل تعلم احدا منك على منك تا ته ځان نه لوی عالم ښکاري؟ قال موسی الله وینا ما ته وی هغه تکبر نه کو پیغمبران د تکبر نه پاک نه تفاخر کی نه تشهیر کی خدا مخاطب د تسلی دپاره ویو جواب یې د واقع د خپل خیال مطابق دی چې پیغمبر اولو العزم د خپل زمانې لوی عالم نی نو څوک وي ما ورته وی نیازبینو سره سخته معاملې نو خدای پاک ورسره مناقشه لفظي کړې ده او د ټول جهان دپاره دا تعلیم دی چې ګورې بیا داسې خبره ونه کړي چې هم پکې د تکبر راځي اگر چې ستا نیت دغه نه وي هغه لفظ هم ووایه چې تکبر ته منتزع کېږي تشهیر او ریاکاري ته منتزع کېږي کراله پکې زر خدای ته توبه وباسه خدای زما خدای اراده نه ده. قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا حذر لما یو بنده د خضر وسعى السبيل إلى لقيه دیوی خدای زه د هغه ملاقات ته ځم وجعل الله له الحوت آیة ځان سره کب واله مایې مشه دا نښه شوه وقیل له اذا فقدت الحوت او دته وویلی شو چې چېرته د کب روک فرجع هلته واپس شو ملته کې به انک ستلقا دی بالته کې ومیر دا به شپاړسمې پارې په تفسیر کې څلور روایات مفصل ذکر کیا تھا ځکه هلته راغلی ده پنځلسمې پارې اخر کې شپاړسمې اول فکان موسی یتبع اثر الحوت فی البحر موسی کوشش کو د معلومتیا د اثر د کب په دریاب کې فقال موسی لموسی زلمی د موسی علیه السلام ته ویې خادم چې ورسره ته ارایت زوینا الى الصخر فإني نسيت الحوت قربان هغه پرون چې موږ د ګټې سره ملاستو هلته رانه کبیر شو وما انسانیه الا الشیطان مذکوره شیطان رانه یېرګ هر څه خلقو خدای کوي او د اسبابو په درجه کې مخلوقاتو ته خلق نسبت کولی شي
چې کم فعل کمزوري خلک شیطان ته منسوب. وګورئ دې دغه وخت کې پیغمبر نه دی یوشع علیه السلام، دې وروسته پیغمبر شوی دې دا وخت کې د خادم په حیثیت. نو خادم دی پیغمبر نه دی، کنی پیغمبر باندې تسلط د شیطان نه راځي. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. قال موسی ذلک ما كنا نبغي، مونږ هم دغه د پاره وروتیو دغه شي تلاش کو. فرتد على آثار ما قصصا، یعنی فرتد على آثار ما یقصان قصصا، واپس شو په خپل نقش قدم تلاش کو په تلاش سره. وجدا قدرا فکان من شان ما قص الله فی کتابه، خدای پاک د دې کتاب کې چې بیان کړی قشان دا بدل راشي. حضور پاک وی کاش چې صبر یې کړی چې مونږ ته د خپل بیان نورم شو. نو دا نوې چې خضر راشه پیغمبر شام خو زمونږ د پیغمبر شام خو د موسی علیه السلام زیات یو مجلس دی نه دا وایي چې تعزیت لراغه خضر نو په جون کې ولې نه راشي؟ مرګ نه پسې تعزیت لراځي او په جون کې نه راځي. په جون کې څو په حضور څومره تکلیفات راغلي، واقعات راغلي. باب فضل من علم و علم، فضیلت دا سړي چې علم زده کي او بل ته وښایي. علما په خپل زده کي او علم او خلقو ته وښایي. یعنی فضیلت د درس او د تدریس دا دی فضیلت. دا ډېر لوی خیر چې امت ته خیر ورسي. خدای به رزق درکوي، خیر دی، په لږه ګزاره کوه. او تدریس او تعلیم د دین مه پرېږدئ، الوګانټې پر مخ خدای درکړي. نو چې سړی زده کړي نورو ته وښایي، ځکه دا دین خو په دې پاتې دی. اوس عالمان دکانداري شروع کړي، نسوار خرڅوي، وږي خرڅوي، ټانګې چلوي، پاتې شوه دې خبره. کوم ځای کې تدریس د علومو ختم شوي دی، هلته علومو ختم شوي. فضل من علم اولا ثم علم الناس ثانیا، په خپل زده کي بیا خلقو ته وښایي. دا د فضیلت. قسم د قاعده بغدادي په لوستو کې چې کوم ثواب په قاضي مبارک کې نشته. د علي پیتې وړو ته ښایه، خو درس مه پرېږده او رزق خدای سره ده. سړي ډېره ډوډۍ وخوړل نو څه چله شو، په غټه بنګله کې اوسېږي نو څه چله شو، اشلېدلې کټ او لږه یو قپ ډوډۍ هم کافي ده او چې درس و تدریس وي. نو باب فضل من علم و علم، زده کي بیا وښایي، فضل د تدریس او د تعلیم. سلام محمد بن الله قال سلام معلوم مساعد عن بريد بن عبد الله نبي بلتا نبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات وي مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، مثال دا خپل نور هدایت چې زه په خدای را لېږلم دنیا ته، چې هغه هدایت او علم دی چې زما په واسطه راغلی دی. کمثل الغیث الکثیر، مثال یې د ډېر باران دی. غیث هغې باران ته وایي چې پس د قحط نه نازل شي او د ضرورت وخت کې. نو په شان د هغه ښکلی باران د سپرلي مثلا اصحاب ارضا، هغه وشي په یو ځمکه، فکان منها نقیة، بعضې خوږې ځمکې صافې سوتره، قبلت الماء فانبتت الکلع، هغه اوبه راکاږي قبولې کي ویې زغمي او بوټي زرغون کی. کلا واخه والعشب الکثیر، کلا عام دی، عشب دی شنو وخو ته وي. یو خلا اوچو وخو ته وي او عشب لمدود وي، او کلا عام دی، واخه زرغون کی او شنه بوټي زرغون کی. وکانت منها جاذبو، او سبا د کلکی زمکی اجتب، دا کانی ځکه زمکه چې زرغونه نه کوي.
امسکت الماء او بوساتی دندونه پکی جوړ شي فنفع الله به الناس پدې خدای خلقو ته فایده ورسي ځکه خلق راضي او بتیوړي ساروي او بکی پټو ته نیرونه وباسي فشربوا وسقوا خلق ته ووس کی او پټي په او خړوب کی ساروي وزرعوا او کاروانده پیوکی واصاب منها طائفه اخرى او دریم اسمکی تورسی انما خیان اغا عوار داگئی عوار ازمکی ترخا لکه دا بلوچستان ازمکی لا تمسک معن نو بزر غنی نو بساتی ولا تنبتو کلان نو آخذر غنی ترخی خورا عوار ازمک او بتی لاری اخیگی او واخم زرغنکی فذالک دا مثال دا غچار منفقه فی دین الله چې خدای په فقه ورکی پویا ورکی دا خدای په دین کې مثال دا غسړی دی چې پویا حاصل شي په دین د خدای کې ونفعه بما بعثنی الله به او خدای په فایده ورسي په دین چې زه په خدای را لګم فعلم وعلم خلق ته ازدم کی او خلق ته وخی ومثل من لم يرفع بذلك راسا او دا مثال دا اچاره چې سر اوچت نکی د خدای د حضور مبارک خپل هدایت او علم تجراغ په واسطه راغله ولم يقبل هدى الله الذي وصلت به او قبول نکی هغه هدایت چې زه په خدای را لګم دا حدیث دا دغه حل د لغات حضور مبارک و یغه هدایت او علم چې پر علی ګرځي مثال دا غزمکه ده درې قسم غزمکه یو غزمکه ده چې خواګه هغه وبراکاږي زرغونو کی دندونه پکې جوړ شي په خپلم پیدا می خلقو ته مرسي دغه غزمکه ده چې کانی زکه غزمکه زرغونه خو نه کوي خو بو ساتي درې غزمکه ده چې عوار غزمکه او ترخی نو بساتی نظر غونه کوي وی دا مثال دا چاره چې څوک زماغ علوم زدکی او خلقو ته وخی او مثال دا چاره چې اړو سر ورته اوچت نکی زده نکی عام خلق نو مثال دا عالم او دا جاهل اوس دلته یو مشهور اشکال دی چې مشبہ به کې درې سونه حضور مبارک یاد او مشبہ کې دوا مشبہ به درې قسمه ځمکه یاد کړي یو هغه ځمکه چې خواږی زرغونه مو کې او خلقو ته اوبه ورکړي دویم هغه ځمکه چې زرغونه ونه کې خلقو ته اوبه ورکړي دریم هغه ځمکه ده چې نه زرغونه وکړي نه چاته اوبه ورکړي لاړې شي پې اوبه نو دا مثال د عالم دی د خدای په دین کې او د جاهل دی نو یو طرف مشبہ دوه دي او مشبہ به درې څیزونه دي دا تشبیه خو منځ کې به څنګه کوو مطابقت نشته په مابین د مشبہ او مشبہ به کې د دې جواب په دوه طریقو کوي یا به مشبہ به دوکی او یا مشبہ درې کا نو تطبیق به راشي نو مشبہ به چې دوکی نو دواړه ځمکې چې په خپل زرغونو کې او یا بل ته خیر ورسي دا مثال دا عالم ہے ذکا تشبیه پا عموم او رسول دا خیر او دا نفع که دا نو که خوگز مکی چه زرغنو کی او که دندون پکی چه خلقو تا ابو رسی دوار مثال دا عالم دی چه خلقو تا خیر رسی
او چې چا نزده کی نه چاته خیر ورسي مثال عام خلق دی لکه ترخز مکا مشبہ به دا دوار ازمکی ما پا یو حساب کرده او دا مشبہ به دا یو عالم نبارا یا مشبہ دریکا عالمان دو قسم دی یو عالم دی چه حدیث مبارک ذکی و استنباط دا مسائل تی مکی تخریج نو قواعد تیرو باسی لکه فقهاو مثال دیما حزمکا چرا جمع کولو کی پخپلت استنباط وانده مثال دا محدثینو کرامو ده چرا وآیات را جمع کرتا تا او تتی اس پیدالا نو مثال دا علماء فقهاو آغاز مکشوا چه زرغونو کی او بوسا دی او مثال دا محدثین کرام آغاز مکه دا چکلکی او بیوسا تلی خلقو تی او بو رسوله او پخبلیت استنباط نکرنے لکه ترمیزی ملاوی والفقهاء هم اعلم بمعاني الحديث ابا لراشی کتاب الجنائز کی چه فقهاء پا معنی دا حدیث پیگی لکه حدیث مبارک واقعات تی اکثر واقعات تی و حکایات تی دا غین استنباط دا مسائلو دا فقهاء کرامو کار نو دا فقهاء مثال دا خواگیز مکشو چی بوٹی پی زرغونشی او دا محدثین مثال دا دن شو چی خلقو تی خیر رسم او چی دا دوارو کی نی داخل مثال دا ترخیز مکیوه یا مشبات بکا یا مشبہ به دو تراجے دا دریکا یا مشبہ به بکا نو تشبیح کی با مطابقت رہے دا امام ابو حنیفہ استاد دا سلیمان العمش دا امام ابو حنیفہ یوزل مور زوی تا وی ابو حنیفه تا چه لاش دا فلان کی استاد نا دا مسئله تا پوسو وی خواه دا ورطنوی چه مور مال رازی او دا زرو خوزو خو پس زرو ملیانو دیاتی دی ماری سلیمان العمش مجرو امام ابو حنیفه ورغتی دا دی مسئله جواب آورتوی دا تانا ندر دی راضی خماتا می مور داسی ویلی وی خمالا خونا راضی ماتا ہوا یا نو دورتا بیانو که دا دی مسئله حدیث نمالمی که ما آورتو بینو بیارا آغی مور تیلو آمس بوی وی نحنو سویادلا و انتم الاتبا زمون مثال دا پنساریانو دے اوستاس مثال دا طبیبانو دے پنساری بوٹی را جمعکی دا مختلف علاقونا دا غرونونا دا زنگلاتونا او دا غی خواص معلومات او نسخت تیارو دا طبیب کار دے ٹھیک ہے ما دا خپل ترنه اوریدلو استاد مې یو ځل یو عالم دی بخاری وای بعضی کې اعتراض او په احناف دې حیران دی چې دا څنګه احناف دې حدیث نه مخالفت کړي وی مدینه منوره کې دا سي کتاب یې کتب په کتاب ودش نو ویني چې یو بسړي دی خپه چوغه کې خو کلی چوغه غوست خو یو لقامت پڑو کی دے او بالقامت لگوئے دے دلران خوب کیوئی نو دا دلوی قامت والوئی دتا